سلامونه ګران کتونکو او اوریدونکو عاقل مخاطب یم یو ځل بیا د بعضې اپډیټ سره او دغه اپډیټس بنیادي وجه چې دغه دا ده چې دلته کې په خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې په افغانستان کې دومره غیر متوقع اقدامات یا کاروایانې یا حملې یا اقدامات چې کوم دي هغه روان دي چې موږ بیا ضرورت ګڼو چې تاسو د ویلاګ یا د ویډیو په ذریعه باندې اپډیټس کو یو خدا چې پرونه ډیره غټه جنازه وشوه بلا شوبه د مفتي شاکر منیر شاکر په حیات آباد کې او عجیبه خبره ده چې په دغه جنازه کې یو طرف ته عام خلکو ډیر غټ شرکت وکړو د پاکستان یا د خیبر پښتونخوا چې کوم قوم پرست حلقې دي هغې پکې هم په ډېر غټ تعداد کې سره د لیډرشپ شرکت وکړو دا زمونږ روایات دي دا ښه خبره ده چې مونږ د مړو احترام کوو په نماز جنازه کې چې د باغې کې شرکت کوو فاتحه کوو دا د پښتنو روایات دي بلکې مشرقي روایت دا دی چې کله یو کس مړ شي نو د هغې نه بعد د هغه په باره کې څوک منفي خبره چې دا ریمارکس چې دي هغه نه ورکوي خو موږ په دې موقع باندې دا هیره کړه بعضې سوشل میډیا خلکو چې دی هغې باندې اظهار رایه هم کړې ده او ټیک اظهار رایه پرې کړې ده اگر چې د هوا رخ چې دی هغه بل طرف ته روان و د دغه واقعې نه بعد یا د دغه حملې نه بعد او هغه دا چې مفتي منیر شاکر هغه کس دی چې هغه په ضلع خیبر کې او بیا ورسره چې دا په اورکزو کې د لشکر اسلام غوندې خطرناک انتهاپسند تنظیم بنیاد ایښوده دا ډېرو کمو خلکو ته خاص کر نوي نسل ته به د دې خبرې نه پته چې د اف ام ریډیو چې کوم سیاست مخالف یا ریاست مخالف بنیاد په دې والا قبایلي سیمه کې په اول ځل باندې چې ایښودی د هغه نوم و مفتي منیر شاکر بیا د هغې نه بعد لشکر اسلام یو بل ګروپ د یو بل خلاف چې کومې کارویانې وکړې په هغې کې په سوونو باندې خلک وژلی شوي او په داسې حالت کې وژلی شوي چې بعضې خلک به یې د تیزابو په ډرمونو کې اچول نوي نسل ته خاص کر د سوشل میډیا چې کوم پیداوار دی کو هغه سیاسي کارکنان دي کو عام خلک دی هغو ته کېدای شي چې د دې هر څه پته نه خو منګل باغ چې دی خو ډېره وروستو خبره ده دغه ټول څیزونه چې کوم د دې بنیادي طور ده هغه مفتي منیر شاکر ایښودی بل خبر دا دی چې اوس د هغه د کم زوی صاحبزادې چې دی خدای دې له همت ورکړي صبر دې ورته خدای ورکړي د هغه چې زمونږ بعضې قوم پرست حلقې یا زمونږ لیبرل حلقې چې کوم دي ویډیوز او دغه بیانات او انټروګانې چې دي دا چلوي د هغه ته لږ پته وکړئ چې هغه د ټي ټي پي د یو ډېر اهم کمانډر ویلی کېږي دا چې د هغه زوم دی د دوی په خپلو کې هم ډېر زیاته مسلې چې دي په ماضي کې راغلي دي لهذا دغه پرون چې کومې بعضې نارې لګېدلې دي پکار ده چې د دې د نورو فالو اپ نه موږ ګریز وکړو یو بله خبره چې هغه د ډېرو کم خلکو په علم کې به وي هغه دا ده چې مفتي منیر شاکر چې دا بیسیکلي د پنجپیري ګروپ چې ورته موږ وایو د هغې یو اهم لیډر پاتې شوی او بیا د پنجپیر چې کومه وارثان دي ذمه داران دي د هغو خلاف بغاوت کړی او د هغو خلاف به ډېره پروپیګنډه کوله تقریرونه به یې کول او د دې په منځ کې هم تلخي پاتې شوی په افغانستان کې دوه داسې اهمه مذهبي کمانډران پاتې شوي چې هغو باقاعده د مفتي منیر شاکر چې کم عقاید وو چې هغې ته باندې لیبرل خلک چې دی ډېر زیات اپریشیټ کوي په هغې باندې باقاعده د هغه د مرګ او د مرتد کېدو فتوې چې دي هغه جاری کړی دی دغه ټول بیکګراونډ کې که موږ وګورو نو دا لږه ناجایزه غوندې ښکاري د هغه خپل نظریات په خپل ځای باندې د هغې احترام پکار دی خو د هغه یو دغه بیکګراونډ چې کوم دی چې هغه په دې ریجن کې او بیا لشکر اسلام چې دی هغه صرف په د خیبره پورې محدود نه پاتې شوی هغه د پېښور د بدامنۍ د ټولو نه غټ سبب چې دی دغه ګروپ پاتې شوی د منګل باغ صاحب په وخت کې مدعا یا خلاصه د دې ټولې خبرې دا ده چې په کار ده چې موږ لږه د معلوماتو په بنیاد باندې تبصرې کوو اظهار همدردي کوو یا تجزیه کوو نو دا به زیاته ښه وي او د ریاست په مخالفت کې د یو داسې کس وکالت چې کوم دی د هغه سیاسي وکالت کول د هغه شخصي یا ذاتي خبره زه نه کوم چې هغه په داسې سرګرمو کې په ماضي کې ملوث پاتې شوی ده لاجیکل ارګومنټ نه دی دا یو ښه خبره چې ده یا ښه دلیل چې دی هغه نه دی دویمه خبره دا ده
چې د سره تړلې بل یو ایشو چې کوم ده هغه د بلوچستان ایشو د بلوچستان کې چې څه حالات روان دي په هغې کې هم زمونږ بعد قوم پرست حلقې چې کوم دي لیبرل حلقې چې کوم دي هغه د خلکو ته چې کوم نقصان د بي ایل ای یا د بل چا طرف نه رسي هغه یې لږ ماینس کړی دی پکې ایون د پښتنو دومره غټه آبادي چې د هغه یې ماینس کړی دی پکې د هغو سی پکې نشته خو د ریاست خلاف چې کوم مزاحمت دی د هغې په اړ کې یا د هغې د جواز په بهانه باندې د بي ایل ای دغه ټایپ سرګرمیانو ته یا حملو ته چې دی هغې ته هم یو جسټیفیکیشن چې دی هغه پرووایډ کېږي دا هم یو ښه اپروچ نه دی بله خبره دا ده چې کوم غټ دوه اپریشنز چې شروع دي یو د ټي ټي پي له طرف نه په خیبر پښتونخوا کې په پوره پاکستان کې خو هغې کې چې دی ظاهره ده چې خیبر پښتونخوا چې دی د هغې فوکس ته بل طرف ته په بلوچستان کې د بي ایل ای او د نورو له طرف نه دې ته په یو غټ فریم ورک کې د کتو ضرورت دي او دغه رنګې که موږ وګورو د پاکستان فوج هم اپریشن بدر چې کوم دی د هغې اعلان کړی دی په مختلفو علاقو کې دغه کېږي حملې چې دي عملیات چې دی هغه کېږي پکې خو دلته کې بل پوینټ هغه د صوبایي حکومت ته د کارکردګۍ په بنیاد باندې دی هغه دا دی چې صوبایي حکومت یو ځل بیا دا خبره کړله چې موږ د افغانستان نه طالبانو سره یا د ټي ټي پي سره چې کوم دي انډایرکټلي موږ مذاکرات کوو د خیبر پښتونخوا امن چې دی د سره تړلی دی خو په تیرو دېرش پنځه دېرش ګنټو کې چې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا په 1400 ضلعو کې تقریبا 28 حملې شوي دي د هغې نه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې د هغه بالکل لا تعلقه دی